تدخل مسلمان ور پمنځ کې اختلاف نه پیدا کوا تدخل مسلمان ور پمنځ کې چې صلح راغلا تدخل مسلمان ور پمنځ کې اسلام وکا چې دا ویلا اختلاف چې د هغه ختم شي د دغه مسلمانانو د ورو د اختلاف چې دا صلح سره بدل کړي شي او چې کله د غیر سره چې د اختلاف راځي نو بیا الله الله جل شانه فرمایي واعدوا لهم ما استطعتم اے مومنانو اوس په بوزدلې نه کار لاخلي اے مومنانو اوس په دې باندې نه چې ورګه موږ صلح راوړو اوس په الله جل شانه فرمایي نو اوس د جنگ تیاری وکړه اوس د جنگ پر اسباب برابر کا واعدوا لهم ما استطعتم من قوه الله جل فرمایي اے مومنانو بندګانو تاسو چې څومره درنه کېدې شي نو د جنگ اسباب برابر کې قوت او طاقت چې هغه برابر کې د دې پیدا بندا سودا ملاو شي چې تاسو به تلحقون به عدو الله وعدوكم الله جل شانه فرمایي په دې باندې تاسو د الله دشمن دا کافران دا مشرکان دا د الله دشمنان دي اے مومنانو بندګانو دا تاسو دشمنان دي نو الله جل شانه فرمایي چې کوم د الله دشمنان دي دا تاسو په دې باندې وایي دا په دې باندې اوس وایي او چې کوم د الله دشمنان دي نو په دغه اجره قوت او طاقت سره چې دا تاسو اوس غلوي نو کو چې مسلمان په دغه قرآني چې تعلیمات باندې عمل وکړي کوم وخت چې مسلمان په قرآني تعلیمات باندې عمل کاو نو مسلمان په دنیا باندې حکومت کاو مسلمان چې هغه د دنیا اقتدار د سره ورسره خو چې کله مسلمان مادیات طرف تلاړي هغه چې د غلامانت چې هغه ژوندۍ اختیار کړه کله مسلمان بوزدل شو د مسلمان په خپل منځ کې اختلافات پیدا شو د مسلمان په خپل منځ کې تفریقې پیدا شوې نو مسلمان چې هغه سوال طرف تلاړي مسلمان چې هغه کمزوري طرف تلاړي او قران کې الله جل شانه د دې رحمایو فرمایلی دا اے مومنانو بندګانو تاسو چې په خپل منځ کې اختلاف نه پیدا کوئ په خپل منځ کې چې تاسو کله اختلاف پیدا کړئ نو تاسو چې قوت او طاقت بلان شي بیا تاسو قوت او طاقت نه بیا تاسو چې مزدل شي بیا تاسو هغه رعب د کافرانو اوچت شي او دا هغه مشاهده ده چې کله مسلمان په خپل منځ کې متفقي نو به د کافر مجال نه جوړيږي چې هغه مسلمان باندې راشي هغه مسلمان باندې حمله وکړي هغه مسلمان چې هغه باندې ظلم او زیاتې وکړي خو حاله چې کافر او مشرک راځي په مسلمان باندې حمله کوي په مسلمان باندې ظلم او زیاتې کوي چې کله مسلمان په خپل منځ کې چې مادیات چې ډېر واپسو د په مادیات پسې اورخدو هغه خپل حقیقت چې ډېر کو چې زما د ذمہ داری ده په دې حالات کې ماته د قران حکم سره په دې حالات کې ماته د نبی رسول الله طریقه سره چې کله د غیر مسلمان چې هغه د زوال طرف ته لاړې هغه چې کمزور شو کافر کو نن سبا چې تاسو حالات وګورئ نو په هر ځای کې مسلمان ډبول وي په هر ځای کې مسلمان کمزور دی په هر ځای کې مسلمان چې هغه زوال طرف ته او کافران چې کافران هغه په مخ وړاندې طرف ته بدل باندې وره وجه او سبب سره ولې چې کافر چې هغه زوال چې طرف ته روان دي ولې مسلمان چې هغه زوال طرف ته روان دي کافر چې هغه په خپل منځ کې متفق شوی دي هغه متحد شوی دي هغه وی دا چې نیټو دا چې اتحادی موجود دي او زموږ مسلمان وي دا د پلانې چې هغه موجود دي دا پلانې کوي دا بل خپل کار کوي چې کله کافر راځي کله په یو ځای کې مسلمان راځي کله په بل ځای کې مسلمان راځي او چې کله کافر راځي شي هغه اتحادی موجود راوړي دا ډېر ورته په جناوي په یو ملک باندې حمله وکړي یو ملک باندې ظلم او زیاتې کوي دا بل مسلمان وایي زمانه زما سره ته خیر دی زه چې په امن کې ما زما سره د خپل سره چې هغه خیر دی او نور چې دغه خپلګار کوي نو په دې باندې مسلمان چې او الله چې مسلمان غلامانه ژوندۍ تیر کړی دا یره وای دا کافران دا برابرۍ پابندۍ نه ولګي دا برابرۍ اقتصادي پابندۍ نه ولګي بیا به زما معیشت چې هغه کمزوري شي بیا به زما چې معیشت د زوال طرف ته لاړ شي زه به بیا د لوګي نه مړ شم دا چا چې دغه خلکو چې جواب ورکړی دی دغه چې په سترګو کې سترګې اچولې دي هغه په مخ په طرفې روان دي حالانکه دا دوی باندې اقتصادي پابندۍ نه دي هغوی سره د دنیا روابط هم نشته دی هغوی سره د دنیا چې
نشته دي هغوی په ترقۍ باندې روان دي او چې مسلمان او چې هغه ملکونه چې د دغه څیزونو خیال ساتي نو هغه زوال طرف ته روان دي ولې موږ نږدې بل افغانستان لږ وخت کېږي چې د کافرانو د ازادي حاصله کړې ده دنیا لا منلې هم نه ده زموږ مسلمانانو ملکونو ملا چې تصدیق نه دی کړی هغوی ورسره چې نه ده منلې دا خبره ده خو بیا هم هغوی سره هېڅ روابط نشته دی خو چې د الله په ذات باندې د هغوی یقین دی د هغوی چې دی د قرآن او د احادیثو د نبي علیه السلام د طریقې شریعت یې خپل کړی دی نو هغه مخ په ترقۍ ورځ په ورځ په ترقۍ روان دي زموږ چې ترقي یافته ملکونه دي هغه زوال طرف ته روان دي ولې مسلمان هغوی خپل حقیقت پېژندلی دی چې مسلمان څوک دی مسلمان چې دی دا دنیا چې آباده ده دا د مسلمان د وجې نه آباده ده اصل کې اول انسان او د انسان کې مسلمان دا د ځمکې شهزاده دی دا ځمکه چې آباده ده دا د دنیا نظام آباد دی دا د مسلمان د وجې نه آباد دی دا کافران مشرکان چې دا څومره مزې چرچې کوي دا څومره مراعات دي ته حاصل دي دا د دې مسلمان د وجې نه ورته حاصل دي که دا مسلمان په مخ د ځمکه ختم شو نو دغه کافران چې دي دا الله جل شانه د دنیا د نظام د دوی لپاره نه پیدا کړی الله جل شانه په دې لپاره د دنیا نظام بیا نه چلی یو ورځ یو سکند هم بیا الله جل شانه د دنیا د نظام چې دی هغه نه پاتې کوي نو نن سبا دغه کافران هغوی چې زموږ قبله اول فلسطین باندې کوم ظلم او جبر چې هغه کوي رالګېدلي مسلمان چې دی هغوی باندې ظلم او ستم شروع دی کافران د هغوی سره ډېر ملکونو امریکا او استرالیا او برطانیه داسې لوی لوی ملکونو د هغوی سره حمایت کړی دی هغوی ته موږ تاسو ته مراعات درکوو هغوی ته تاسو ته موږ امداد درکوو تاسو چې دی هغه ونه یېرېږئ هر څه درکوو او مسلمان چې یو موږ مسلمانان دي هغوی باندې ظلم او زیاتې کېږي او مسلمانان ټول چې دي د غفلت په خوب باندې موډ دي بلکل بېغمه دي دا ورسره فکر نشته دی چې زما د دې مسلمان به څه کېږي حالانکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي المؤمنون کجسد واحد نبی علیہ السلام فرمایي چې مسلمانان په شان د یو بدن دي دا پکې نشته موږ خو دې شي درکړو موږ خو دې شي چې هلاکت او زوال ته بوتلو هلکه دا د پلانکي ملک د زما د دې سره سویمه ده په خپل ملک بیا موږ وایو هلکه دی خو پنجابی دی زما د زه پښتون یم زما د دې سره سویمه ده زه یم زه پښتون یم زما د پنجابي سره سویمه ده پنجابی وایي دی پښتون دی زه پنجابي زما د دې سره سویمه ده دې اختلافات دې شیزونو چې دې قومیت چې دی موږ زوال طرف ته بوتلو دا قومیت چې دی هغه داسې حالاتو کې الله جل شانه قرآن کې د دې ذکر کړی دی الله جل شانه مؤمنانو ته فرمایي تاسو امت واحده یو امت یې الله جل شانه فرمایي چې دا فرقې او دا د څونه موږ د دې لپاره پیدا کړي چې پہچان وکړي شي دا د تنګي قبیلې سره تعلق ساتي دا د تنګي خاندان سره تعلق ساتي الله تعالی سره په پہچان لپاره موږ چې دې راځي ګرځولي دا چې دا رښتینی پکې ګرځولي دي نور د مسلمان اصل شان چې هغه دا چې مسلمان چې د امت واحده دی د یو امت دی نو بیا دغه حدیث اسلام دا چې نبی علیہ السلام فرمایي چې مسلمان د مسلمان ورور دی دا په شان د یو بدن دی کله د دنیا په یو ګوټ کې دی کله په بل ګوټ کې دی نو دا د مسلمان ورور دی او بیا فرمایي چې کله دا په شان د یو بدن دی کله چې د بدن په یو حصہ کې د سترګه باندې یو بنده دی دا په سترګه تکلیفي نو د ټول بدن چې هغه بې آرامي دا نه یعنی چې دغه دی وایي چې مړه به سترګه بې آرامه د نور بدن خو آرام کوي که نه داسې نه ده ټول بدن به د ده بې آرامه وي ټول بدن چې دی د ده به بېچین وي دګې به سکون نه وي دا ټول بدن به پریشان وي همدغه شان د حدیث اسلام دا دی چې که د دنیا په یو ګوټ کې په یو مؤمن باندې ظلم کېږي په یو مؤمن باندې زیاتی کېږي نو چې د ده سره ټول مسلمانان په دې غم کې چې دی هغه غمزده شي په دې باندې چې دی خفګان وکړي او بیا دا چې د هغې سره څومره مدد چلی وړي قرآن کې الله جل فرمایي لا یکلف الله نفسا الا وسعها یو مؤمن بنده باندې الله جل شانه د وسع او طاقت نه زیات چې دی بوج نه ورچوي همدغه شان دا دی چې د مسلمان کمزوری ځکه دی چې خپل حقیقت یې پېژندلی دی نو د دغه کافرانو سره د دنیا ملکونو چې دی هغه اتفاق او اتحاد وکړو د هغوی سره یې مددونه وکړه زموږ مسلمان حالانکې مسلمانان ملکونه چې دي هغه د غفلت په خوب ودري حالانکې مسلمان چې په کوم وخت کې کمزوری و وسایل ورسره نه وو افرادي قوت یې کمزوری و په دنیا یې حکومت کاو نن سبا ورسره وسایل ورسره دي نن سبا ورسره افرادي قوت ورسره دی بیا مخ په زوال روان دی بیا ته یو کافر جواب نشي
چې کله غیرتی شي د یو مسلمان چې راغلی هغه چې دی کافران قرآن کې الله جل فرمایي ابتدا کې چې کله مسلمانانو د حکم ملاو شو نو ویل زر مسلمانان دا به زر کافرانو نه یریږي یعنی مسلمان پته ولګي چې مسلمان غیرتی دی چې یو زر مسلمانان دا د 1000 کافرانو چې مقابله کولی شي ابتدا کې 2000 بیا الله جل شانه راکم کړ نو به د زر مقابله چې 2000 راوستل چې کله د مسلمانانو افغاني قوت سیوا شو نو ویل اوس د 2000 نه باندې یریږي نو که موجوده حالات کې موت نظر واچو نو مسلمان سره هر قسم وسایل شته د خبرې جواب هم کولی شي خو دې بوزدل دی د دنیا وسایل راخستې دي وای دا پابندې دې برابر دی ولګي دا بچی را باندې زوی وي دل غیرت وکا دا کافرانو مستقبل راځي بیا او د ترکی چې کوم صدر طیب اردوغان هغه د فلسطین په حمایت د ټول مسلمانانو ملکونو سره چې دی حکمرانانو ته پیغام ورکړی دی اے مسلمانانو حکمرانانو وردا مو وایي چې دا په فلسطین باندې اوس حمله ده دا په فلسطین په مسلمانانو باندې ظلم دی وردا زموږ قبله اول ده کوم په دې باندې غیرت ورکو موږ په دې باندې راوچت نشو نو ول سباله به د مدینه منورې چې هغه حفاظت به نشو کولای دا کافرانو په د مدینه منورې ته موږ نه پریدي ولکه د مدینه په دغه د حفاظت باندې موږ غیرت ورکو په دې باندې راوچت نشو نو بل ورځ به ویل چې د مکی چې هغه حفاظت چې هغه زموږ نه اوچت شي دا نه حفاظت به نشو کولای او خاص کر اشاره به بار بار چې اسلام آباد ته ورکولا ول چې ته دا وایې چې لکه د مستدفع د پاکستان طرف او حقیقت ته اسلامي دنیا کې د پاکستان مثال د سپر پاور دی دا ایټمی قوت دی ایټمی طاقت دی د سره هر قسمه وسایل شته دی د هر چا جواب کولای شي چې غیرت وکړي چې غیرت کله ختم شي نو بیا به جواب نشي کولای او بار بار به اسلام آباد چې په کې یاو او دا خبره عام به ورکړو چې ولته دا موایا چې اوس په ما باندې د فلسطین دا سبا له پتا نشي دا ټول مسلمانان بدل سبې نه ودرېږي او حقیقت هم دا دی چې دا رنګ یو په نمبر چې مسلمان د بول خوري او بل مسلمان چې هغه به تماشا کوي او کدا مسلمان په دې باندې आवाज اوچت کو نو هر وخت می آیات مبارکه تلاوت کو چې لا یکلف الله نفسا الا وسعها الله جل شانه پچا باندې د خپل وس او طاقت نه زیات چې ظلم نه کوي چا باندې چا څومره اختیار دی یو مسلمان څومره الله جل شانه چې اختیار ورکړي هغه نه دې سموار دی نو کم از کم مسلمان هغه چې په دې باندې आवाज اوچت کی دغه مسلمان د فلسطین دغه مسلمانانو په د پسرونو باندې لپټي چې هغه پوری کی چې دا هغه په نن سبا کوم حالت دی هغه د لیدو او د لیدو چې سره طاقت نه لري چې دغه ماشومان دغه زراله په کوم ظلم او ستم کی دا کوئی بدلونه چې ټوټه پراته وړ ماشومان بچي دا میاشتو د دوه میاشتو ماشومان بچي هغه د ملبې لاندې پراته دي هغه چې کله اوچت کی چا په سلاس دی چا په سخبلي او دا مسلمانان په میډیا باندې دغه چې مسلمانان ګوري او دغه چې غیرت نه راوچتيږي نو کم از کم چې کوم مسلمان څومره چې هغه مثال د حکمران طبقه هغه د دې مواد چې دغه خلکو جواب کولی شي لکه څنګه چې کافران را یو ځای شوي دي او د اسرائیل سره حالانکه اسرائیل څومره ملک دی خلک وایي کنه هلکه په قلار کې د یوې سپېړې نوم دی حالانکه د اسرائیل څومره وړوکی ملک دی د پاکستان د یوې سپېړې نوم دی خو چې غیرت پکې نشته دی نو ټوله دنیا چې په لړزان باندې ده ټوله اسلامي دنیا په لړزان کړې ده او څوک جواب نشي کولی نو مسلمان کې غیرت نشته دی نو مسلمان دغه حکمران طبقه د دې چې ذمہواره ده چې دغه خلکو له جواب ورکړي چې څنګه تاسو دغه خپلو کافرانو سره ودرېږئ د هغوی سره اتحاد کوئ حالانکه د اتحاد حکم مسلمان ته دی چې ای مسلمانه ته د بل مسلمان په غم درد کې شریک شه د بل مسلمان په خفګان باندې اوچت شه نو که دی مسلمان را اوچت شو نو دغه کافران به دومره غیرتي نه دي چې د مسلمان مقابله وکړي عام مسلمانان وروڼه خویندې میندې هغوی چې څه ذمهواري دې حالاتو کې لري کم از کم خو دې وي چې موږ هلته نشو دی نو مدني امداد کوم صورت کې نشو کولی نو کم از کم دعاګانې کولی شي بار ځان لپاره چې کمې دعاګانې د دغه مسلمانانو دپاره د هغوی دپاره چې ختمونه وکړي نفلونه کوي دغه مسلمانانو دپاره د الله جل شانه چې دی هغه د مدد سوال کوي او دا چې دی څه ناجایز خبره نه ده چې کله په مسلمانانو داسې حالت راشي نو مسلمانانو ته خاص طور د دعا حکم دی د جنګ په دوران کې حدیث مبارک کې راځي د جنګ په دوران کې مسلمان د تعلیم سره
دوه تعلیمات د جنگ په دوران کې مسلمان ته ورکړل شوي. یو د الله ذکر، د الله ذکر د جنگ په دوران کې الله جل فرمایي تاسو د الله ذکر ډېر کوئ، د الله مدد به ستاسو سره وي. دویم تاسو د الله نه مدد وغواړئ. د جنگ په دوران کې د جنگ بدر، جنگ احد په موقع باندې دا اجتماعي حکمونه نازل شوي. مسلمان ته دا تعلیم ورکړل شوی چې تاسو په دې حالاتو کې دا الله جل شانه ذکر ډېر کوئ، نو د الله مدد بدل سره. دویم دا چې په دې حالاتو کې تاسو د الله د مدد دعاګانې ډېر غواړئ او قرآن کې الله جل شانه دې په دغه دعاګانې ذکر کړې دي. نو کم از کم چې عام مسلمانانو هغوی دومره کولی شي چې دغه مسلمانانو دپاره دعاګانې وکړي، د الله جل شانه د مدد سوال وکړي، الله جل شانه ته ژړا زاري فریاد وکړي چې الله د دغه مظلومو مسلمانانو ته ناصر او مددګار شي. مسلمان نن کو چې هغه بزدله شوی دی، مسلمان حکمران طبقه چې هغه بزدله شوې ده، هر قسمه قوت طاقت ورسره شته دی، هر قسمه اسباب ورسره شته دی، بیا چې هغه بزدله دی، الله دې چې هغه ناصر او مددګار شي. الله دې دغه مسلمانانو چې په خپله مدد وفرمایي. الله دغه کافران چې څنګه مسلمان خلاف یو ځای شوي دي، الله دې چې ټوټې کړي، الله دې یو بل نه جدا کړي، الله دې یو بل سره وجنګي او مسلمان چې د اتحاد او د اتفاق حکم دی، نو د مسلمانانو د اتفاق او د اتحاد لپاره سوال کول. الله دا مسلمانان چې څنګه کافران یو ځای شوي، الله دا مسلمانان د دې کافرانو خلاف یو ځای کړي. که دغه شان موږ چې دی دا دی چې تاسو خپله ذمهواري دومره چې زموږ دغه ذمهواري ده، دغه ذمهداري ده چې د الله نه دغه سوالونه وکړو، دغه دعاګانې وکړو او دا ځای په دغه احتجاجونه هم کېږي د دغه اسرائیلو خلاف. او په دغه کې مثال چې کم از کم د خپل حکمران ته د دا پیغام ورکړو چې دا مسلمانان د خپلو وسایلو مطابق لا یکلف الله نفسا الا وسعها باندې عمل کوي، د خپل وس مطابق چې دی د دغه فلسطین د مسلمانانو سره د یکجهتۍ اعلان چې دی کوي، د هغوی سره د اتحاد اعلان کوي. نو تاسو چې د خپل وس مطابق جواب کولی شي، نو تاسو د دغه کافرانو خلاف چې دی هغه اواز اوچت کړئ، دوی له جواب ورکړئ. دویم دا چې کم از کم دا نشو کولی نو دومره وکړو چې د اسرائیلو کم مصنوعات دي چې د هغې نه موږ بایکاټ وکړو، ځکه هغوی دا شیزونه چې دی خرڅوي، دا زموږ په دې ملک باندې خرڅوي او د هغوی نه چې کوم انکم کومه پیدا ځي هغه د مسلمانانو خلاف چې دی استعمالوي. نو چې د اسرائیلو د دغه مصنوعاتو نه موږ چې دی بایکاټ وکړو چې هغه نه ایستل، اگر دا موږ ته چې دی عامو خلکو چې دی ښایسته کړي چې اسلامي دنیا کې چې کوم دا کمزوری دی یا دغه څیز ښه دی هغه چې یو څیز اخلي نو دا خپل د مسلمان څیزونه پرې درې څلور اخلي، دا ولې نه دی چې هغه اخلي؟ نو دا زموږ چې دی سوچ او مزاج دا جوړ شوی دی چې د دغه مصنوعاتو نه موږ انکار کړو. نو دا دی چې اقتصادي دورانو کمزوري کېدی شي په دې باندې، نو چې موږ د دغه مسلمانانو سره د خپل وس مطابق دغه اتحاد وکړو چې د هغوی لپاره اواز اوچت کړو، د هغوی لپاره دعاګانې کوو، خدمونه ورله کوو، کم از کم نفلونه نور بل ځان لپاره کوو، خصوصا داسې د ورځې ټیم کې د دغه مظلوم مسلمانانو لپاره 2 رکعاته 4 رکعاته نفل کوو، یو ځل سورت یاسین وایو، د قرآن لږ تلاوت کوو، لږ ذکر کوو او د دغه مظلوم مسلمانانو لپاره چې دی هغه دعا کوو. نو د قیامت په ورځ به زموږ الله جل شانه د غاړه خلاص یا الله زما دغه وسو تا ته مې سوال کړی و، دې خلکو ته مې آواز کړی و او ستا چې ستا نه مې د مدد سوال کړی و، الله دغه زما وسو نو چې دی هغه مدد کړو ستا په لاس کې چې د قیامت په ورځ باندې الله جل شانه چې دی هغه د زموږ غاړه چې د هغه خلاصي